الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. درد پاک کو شکر صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء أركلت طلاق ورکوی تاسو بیبیانو خپلوتا فبلغنا پس ارسیدی اجلهن غیدت خپلتا فلا تعذلوهن ممن کوي تاسو دی لرا ان ينكحنا دا چن کونو کی دی ان ينكحنا دا چن کونو کی دی ازواجهن خاوندان خپل سرا اذا تراضوا بينهم ارکل چردا وی دی دوالو پخپل ما بین کی بالمعروف پخی طریقی سرا. محترمو مخکې رکوع کې احکام د طلاق ذکر کېدل، نو په دې رکوع کې هم احکام د طلاق او احکام د رضاعت ذکر کېږي. محترمو شریعت اسلامی د دې انسان د زندګۍ د تیرولو چې څومره اصول دي کنه هغه مونږه تاسو ته واضح کړي دي چې د انسان د زندګۍ سره متعلقه څومره حالات په دې انسان راځي، نو په شریعت کې د هغې تمامو مسایلو حل موجود دی. نو علما ذکر کوي وایي دې آیت کې یو مضمون ذکر کیږي او خطاب د اولیاء ته. اولیاء هغه ولی ته وایي چې چا د دې زنانه پلار دی یا رور دی چې د هغې د نکاح اختیارمند وي، نو هغه ته د الله د طرف نه خطاب ته چې ګوره ای خلقو کچته د یوې ښځې او د خاوند په آپس کې اختلافات دي او مسله طلاق ته ورسېده او د هغې نه بعد دغه ښځه خاوند خپل ژوند په هغې کې بهتري راوستل غواړي که نه، نو ته په دې کې هغه حایل مه جوړېږه، په دې په منځ کې منع مه پیدا کو چې ګینې تا هغه تیر ژوند دې ډېر سخت تیر کړی دی، تا نه هغه ژوند هیر شو، تا ته چې کوم نه هغه مسلې به یې درته او پلانکې به یې نه. شریعت حکم کوي که چېرته ښځه او خاوند آپس کې یو نوی ژوند یو ځای تیرول غواړي د خوشحالو، نو بیا د ولي هغه له پکار دا دي چې د دغه رشته دا دې ماته نه کړي، د دغه رشتې د جوړولو کوشش دې وکړي. ولی چې کم دی جی چې هغه ته شریعت اختیار ورکړي، لکه ولی چې کم دی دا د ښځې پلار دی یا یې رور دی یا یې تره دی یا یې نیکه دی، ټیک شوه چې هغه شریعت هغه ته د دې ښځې چې کم دی د هغې د کفالت ذمه داري حواله کړي.
هغه ولی دی د دینی رور په اسلام کې څه حیثیت نشته ګورې ښه اکثر د دینی او جی د دینی رور چې کم دی زمونږ په دې معاشره کې اکثر چې کم دی که نه پخوا به خلکو خپل ګاونډي به دیني رور جوړ کړو چېرته چې کم دی هغه دوستانو کې به خپل یو ملګری به دیني رور جوړ کړو او دا به وي دا لکه چې خپل رور څنګه رونو یاد ساتئ د دینی رور دا خبره چې کم ده که نه دا اسلام کې نشته اسلام کې دغې ته وکالت بالنکاح ویل کېږي ښه وکیل جوړېدل په نکاح کې او وکیل جوړېدل په نکاح کې هغه پکاري که نه چې د چا د دغ کې جینۍ سره نکاح کول جایز نه چې ورسره نکاح کېږي نو هغه وکیل جوړول نه دي پکار ښه ټیک شوه وکیل به هغه جوړو چې د دغه جینۍ او د دغه وکیل په مابین کې نکاح نه کېږي نو سکرور دی یا ماما دی یا تره دی یا پلار دی بس دغه رشتې ښه اکثر خلک چې کم دی که نه اکثر پکې اسخرم کېدی شي چې ورسره نکاح نه کېږي اکثر خلک زمونږ په دې معاشره کې نن اکثر خلک وایي یاره وایي دا لیور به چې کم نن هغه دیني رور شي او جی وای دا لیور چې کم نه دا به ول دیني رور کې یا چې کم نه هغه د دې جینۍ د ترزوی دا به ول دیني رور کې دغه تمامي خبرې غلطې دي ښه د دې به روکتام کول پکاري ښه جی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ کله چې طلاق ورکوئ تاسو بیبیانو ته فبلغنا پس نږدې شي دی اجلهن اغا عدت خپلتا فلا تعذلوهن ممن کوي تاسو دا خزي اين کحنا دا چې نکونو کی دی ازواجهن خاوندان خپل سرا اذا تراضوا بينهما کله چې رضا وي دا دواړه په خپل مابین کې بالمعروف په ښې طریقې سره د خپل کې هغه انډرسټینډینګ رالی چې سره بس مونږ چې دا کمې غلطۍ کړي دي که نه ځکه یاد ساتئ دا د دې کور دا روانېدل چې کم دي که نه دا خبرې چې راځي نو دا ګورې د یو سایډ نه راځي ښه نو غلطۍ یو مو کې او غلطۍ بل یو مو کې نو خبره دې طرف ته لاړه شي ښه ذالک دا خبر یوعظ حکم کول شي به پدی سرا منا چاته کان چې وي دی منکم د تاسو نه یؤمنو ایمان راوړونکي بالله په وحدانیت الله تعالی والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې ذالک ازکا لکم دا خبر زیاته متیقنه د ستاسو دپاره زیاته بهتره د ښه د ستاسو دپاره هو اطهر او زیاته د پاکیزۍ خبره ده والله الله تعالی چې دی یعلمو پوهیږي په فایدې د دغه کار باندې الله ته د دې د فایدې پته راکړه وانتم لا تعلمون او تاسو ته پته نشته تاسو نه خبر الله وی زه خبر یم الله تعالی وی ګورې که چېرته دوی خپل آپس کې هغه مسلې په خپله باندې حل کول غواړي نو ګورې یو مسله ذهن کې راولئ که نه که چېرته ښځه خاوند خپله کې مسلې حل کوي که نه د هغوی ګورې اړو بل چاته ضرورت هم نه راځي ٹھیک شو او که چېرته ښځه خاوند آپس کې خپله مسلې نه حل کوي نو که دا کلي ورته کښېنئ که نه هغه نشي حل کېدی ښه جی والوالدات اغا پی ورک ان کی مطلقی زنانا نو علماء ذکر کی احکام در رضاعت شروع شوقا ذکر دام د طلاق سر ریلیٹڈ او متعلق یو مسئلہ دکنا یو زنانا لطلاق ورکلے شو او دا پی ورکی اخپلو بچو تا نو دا دی بس حکمی نو شریعت دا اغی دا احکامات هم تذکر کئی دلتا کی چی سرے اغا زنانا چی دا خپل بچی تا پی ورکی او دی تا طلاق میلاو شو نو دا بس کئی دا دی اغا احکامات دا دی والوالداتو پی ورک ان کی زنانا اغا مطلقی یرضعنا پی بورکی دی اولادهن خپلو بچوتا حولین کاملین دوکال پورا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا نزبان دی چیسے چل بھئی دو کالا جے کم دے کنا دو کالا با معشوم تپی ورکو لکی دا دو کالو نسیوا ندی پکار خواہ صاحبین وی دا دی معشوم صحت تبکتیشی کچتا دا دی معشوم صحت کمزور ہی کنا نبیا تقریباً تردونیمو کالو پوری دا دی اجازت شتا خو کچتا دا دی معشوم صحت چے کم در حق برابر وی کنا نبیا بسی
بس 2 کاله کې چې کمدنه خبره به بس 2 کاله کې به ماشوم د پیونه لرې کولی شي بیا ښه ټیک شوه او زمونږ په دې معاشره کې پخوا چې کم دی که نه اکثر ماشومانان به څه په دې لارو کوڅې کې به منډې والې او هغوی به هم چې کمدنه هغه لګیا و پی به یې وله ورکول نو صحیح شوه جي اسلام کې د دغه کیسې ښه جي نو مطلب دا دی چې هغه د دې دپاره شریعت یو وخت مقرر کړی دی اوس که چېرته یوه ښځه داسې ده چې هغه خپل بچي ته پی نه ورکوي نو ګورې خاوند هغه د دې خبرې په دې باندې زور نشي لګولی چې خامخا ته به چې کمدنه داسې به کې ښه او جي نو که چېرته هغه نه کوي که نه نو خاوند دې فورس کولی نشي ګورې ښه جي لمن دپاره د هغه چا ټیک دی حولین کاملین 2 کاله پوره لمن دپاره د هغه چا اراده چې اراده لري دی ان یتم الرضاعة دا چې پوره کړي دی هغه نیټه د رضاعت وعلى المولود له په پلار د دې ماشوم باندې رزقهن اگر رزق د دغه ښځو دی وکسوتهن او جامې د دغه ښځو دي څه چل به کوي د دې د خوراک او د سکاک هغه خرچه به دا به دا پلار اوچتوي د دې له به د جوړه جامې چې کمدنه د هغې خرچه به هم په دې پلار باندې ښه خو لیکن څه چل به بالمعروفي په ښې طریقې سره زیاتې به پرې نه کوې ښه زیاتې به پرې نه کوې چې د هغې غریب چې کم دی که نه د هغې غریب دومره وس ني اته ورته وایي چې نه د 100,000 روپو سوټ په ولالې ټیک شوه او د 100,000 روپو سوټ په ولالې نه بلکې د هغه د وس مناسب د هغه استعداد ته به ګورې د هغه چې څومره بوج وړی شي که نه نو د هغې مناسب تلل پکار دي ځکه اکثر دا زنانه چې که نه نو دی چې بازار ته لړ شي که نه بازار ته لړ شي نو دی چې کوم شی خوښوي که نه کوم شی خوښوي خصوصا په نن دور کې اکثر وایي که نه وایي د 100,000 نه کم سوټ خو شته نه نو 100,000 نه کم سوټ شته نه نو حالانکې ګورې خپل حیثیت ته زه اکثر خلق چې کمدنه هغه نن په دې مسلو کې په دې پریشانو کې راګیر ځکه دي که نه چې دی د صادر نه سیواخ پې اوږدی ښه حالانکې خپل وس ته خپل صادر ته ګورئ د هغې مناسب زه ویم که یو سړی چې کمدنه د 1 کروڑ روپو سوټ واچوي که نه نو دی پې کم اسمان ته الوزي دی خو په اسمان ته نه الوزي که نه او نه چې کمدنه هغه د باندې چېرته وحي راځي او نه د سره بل څه کېږي ښه بس اخ شی دی اخ لوښی دی ښه اخ لوښی دی په کپړو باندې ګوره څوک ښایسته کېږي نه ښه ٹھیک شوا نو لہذا خپل وس ته ګورئ خپل هغه صادر ته ګورئ د هغې مناسب چلیدل پکار دي ځکه اسلام ګوره مونږه تاسو د اسراف نه منع کړي یو مونږه تاسو نن ګوره اکثر په دې اسراف کې مبتلا یو او بیا خصوصا په نن دور کې د زنانو هغه روټین دا دی که نه چې د پردي ښادۍ دپاره چې کمدنه هغه 5 او 6 او 10 سوټونه جوړوي پینځه او بیا چې کمدنه بیا پکې وایي دا سوټ خو ما هلته کې یو ځل وړی دی هغه دا خو هغه یې لیدلی دی بیا به وړم حالانکې څه دی هغه کپړې چې تا کبې چولې دي که نه نو که تا بیا واچولې نو څوک ترې راشړي نه زه وایم دا خو چې کمدنه سم خو د سړو کاري که چېرته چې کمدنه هغه د ګوډ نه راپاسېد او رالی که نه نو هم ښه مزېدار کینې بس ویې خوري ٹھیک شوه نو سړی اکثر چې کمدنه هغه چېرته د څه دغه نه راپاسي مخ ووینځي او بس راځي ویې خوري او ښځې چې کم دی که نه لا تکلفو بوج بنشی اچول نفس په یو انسان باندې الا وسعها مگر در د طاقت مطابق چې څومره طاقت وي لا تضار تکلیف پنشي ورکول والدة مور ته بولدها په سبب د بچي د دې سره ولا مولود له او نه پلار ته بولده په وجه د بچي د سره وعلى الوارث په وارث باندې مثل ذلك لازم دي په شان د حقوق د پلار چې سره یو سړی وفات شوی دی او د هغه بچی دی چې هغه بچی چې کمدنه هغه داسې دی چې هغه ورکوټی دی نو ګورې وارث صرف د اسی د سنبالولو دپاره نه دی چې بس دی به بړي به ووایي او بس دی به چې کمدنه هغه صرف په وراثت عیسه به اخلي نه شریعت د وارث دپاره حقوق هم بیان کړي دي چې هغه ذمهدارۍ به هم دی پوره کوي زمونږ خلق خو نن وراثت ته او بیا چې کمدنه هغه عیسې ته ډېر خوشحالېږي خو چې کومې ذمهدارۍ د وارث دي نو هغه مونږ تاسو نه پوره کوو ښه جي
وعلى الوارث لازم دی په وارث باندې مثل ذلك په مثل د حقوق د پلار چې څنګه د پلار ذمہ داری دي نو فإن ارادا پس که چرته اراده لري دا دواړه مور او پلار فصالا د لرې کولو د ماشوم د پیونه عن ترادن په مصلحت سره عن ترادن په خوشحالۍ سره منهما د دې دواړو نه وتشاور او په مصلحت کولو سره فلا جناح پس نشته رې څه ګناه علیهما په دې دواړو باندې چې کله موده د رضاعت پوره شوه که نه موده د پی ورکولو پوره شوه او بیا مور او پلار دواړه مشترکه دا مشوره وکړي په مشورې سره چې کوم نه دا ماشوم که د پیونه لرې کوي نو لرې کولی شي وإن أردتم کچرته اراده لرئ تاسو ان تسترضعوا دا چې دایڼه ونیسئ تاسو د پی ورکولو دپاره اولادکم د خپل اولاد دپاره فلا جناح پس نشته د څه ګناه علیکم په تاسو باندې نو علما ذکر کوي وایي که چېرته یو زنانه چې کوم نن هغه راولګي او هغه انکار وکړي که نه نو څه چل دی خاون فورس کولی نشي خاون به چې کوم نن هغه په اجرت باندې څه کوي بلې زنانه ته به اجرت په ورکوي او هغه زنانه به رالګي او دې ماشوم ته به د دغه اجرت په بدل کې به دله پی ورکوي ښه اوس که چېرته دا ښځه ورته وایي چې زه به خو داسې کوم خو ما ته اجرت په راکې نو دا بالکل جایز دي ګورې ښه ٹھیک شوه دا جایز دي وګورې دا خبرې دا خبرې چې کوم ده دا ډېرې واضحه ده او جی کوم دی جی وَإِذَا سَلَّمْتُمْ کله چې حواله کوي تاسو ما هغه اجرت آتیتم چې ورکوي تاسو دی ته بالمعروف په ښې طریقې سره واتقوا الله ویرېږئ د الله تعالی نه په څه سره فی منع حقوقهن د دې ښځو د حقوقو متعلق الله تعالی مسائل بیان کړل ورپسې وی واتقوا الله د دې ښځو د حقوقو متعلق ورې د الله نه ویرېږئ ځکه دا کمزوري دي او د کمزوري تپوس په الله کوي د کمزوري تپوس کوونکی الله دی نو ګورې زنانه چې کوم ده که نه اکثر په معاشره کې دی سره زیاتې کېږي ښه اکثر او بیا سړي چې کوم دی که نه دی د خپل حق ډېر زر چې کوم نه هغه ډیمانډ کوي په زبردستۍ یې م غواړي په زور یې م غواړي په جګړې م غواړي خو زنانه غریبي کمزوري هغوی که خپل حق غواړي م که نه نو هغه داسې په نرم انداز سره د هغوی سره ماسوا د اوښکو نه بل اسني ښه ٹھیک شوه نو الله تعالی وی واتقوا الله د دې ښځو د حقوقو متعلق ورې د الله نه ویرېږئ واعلموا پوه شئ تاسو ان الله چې بېشکه الله تعالی بما په هغه باندې تعملونه چې تاسو عمل کوئ بصیر لیدونکی دی والذین خلق یتوفون چې وفات کیږي منکم د تاسو نه ویذرون پرېږدي دی ازواجا بیبیانې خپلې یتربصن انتظار بکوي دا بیبیانې بانفسهن په خپلو ځانونو باندې 4 اشهر 4 میاشتې وعشره او لس ورځې نو علما ذکر کوي عدت ته متوفي عنها زوجها د هغې دا دی که نه چې د یوې ښځې خاوند وفات شوی نو دی له به 4 میاشتې او لس ورځې چې کوم دی نه د دې عدت دی خو 4 میاشتې او لس ورځې عدت په دی که نه چې دا به ډول او سنګار به نه کوي ښه ځان به چې کوم نه ځان نه به ډولۍ نه جوړوي خو ګوره داسې به هم نه کوي چې څښا بوی ترې رواني ښه ٹھیک شوه بلکې څه به کوي د دې خپل بدن د صفایي چې کوم نه د دې به خیال ساتي اسلام وایي ولبدنک علیک حق څه دی د ستا باندې ستا د دې بدن حق دی ګورې ښه صفایي به کې د خپل بدن د پاکیزګۍ خیال به ساتي خو ګورې هغه ډول او سنګار چې کوم دی که نه هغه به نه کوي او د ډول او سنګار چې کوم دی نه هغه زما په خیال تاسو زما نه ښه پوهېږئ په دې باندې ښه جي فاذا بلغنا پسر کله چې ورسېدي اجلهن عدت خپل ته فلا جناح پس نشته دی څه ګناه علیکم په تاسو باندې فیما فعلنا په هغه کې چې کوئ تاسو من الزینتي که چېرته بیا هغه څه ډول او سنګار کوي که نه ځان جوړی را جوړی نو شریعت پرې بیا ټیک دی نو فی انفسهن په حق د نفسونو خپلو کې بالمعروف په ښې طریقې سره د څه دپاره د دې دپاره چې یاره ځان له چېرته جاړه بوټې ټکول غواړي نو
نو شریعت وای چې کله عدت پوره شي کنه نو د عدت نه پس بیا اغیلا هغه ډول او سنگار کول جایز دي. خو ګوره یاد ساتئ دا صرف چې کوم نه هغه د خاوند متعلق دا حکم دی. علما ذکر کوي چې کله د دواړو جهانو مبارک سردار د دواړو جهانو د مبارک سردار یو بیبي وا ام حبیبه رضی الله تعالی عنها، د دې چې کله والد صاحب وفات شه کنه، والد صاحب وفات شو نو سره دې دې کمنر هغه فرمان جاری کوي سو کوي وی مالا خې کپڑے راړی ځکه چې درې ورځې تیر شوي کنه نو هغه صفا کپڑے واچولي او وی فرمایل چې الله او د الله پیغمبر مونږ منع کړي وو چې د خاوند نه ما سیوا د بل په یوې رشته باندې چې کمنر هغه د درې ورځو نه سیوا هغه د خپل ځان لا هغه د تکلیف آثار ښکاره کول دا ناجایز دي. ٹھیک شو؟ نو مطلب دا چې د خاوند په وفات باندې با 4 میاشتې او 10 ورځې چې کوم نه هغه دی بس کوي هغه ډول او سنگار له چوټي ور کوي. کم دی جی والله الله تعالی بما فعل باندې تعملون چې تاسو عمل کوي خبير خبردار دی، تاسو د حالاتو نه تاسو د زړه د کیفیت نه